أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأحلة تپوس او پختونه کوي دوی ستانه په باره د میاشتو کې قل ورته هي مواقیت للناس دا وختونه مقرر شوي دي د پاره د پیدې د خلکو یا دا میاشتې وختونه مقرر کول دي د پاره د پیدې د خلکو یا د پاره د وختونو معلومول چې پیدت خلک واخلي والحج او د پاره د حج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها او نه دا نیکی چې راتل کوئ تاسو کورونو ته د شاګانو نه ولكن البر من اتقى لیکن نیکی دا هغه چا ده چې تقوا کوي ولكن البر من اتقى لیکن نیکی دا ده چې ویریږي د الله نه واتوا البیوت من ابوابها او راځي کورونو ته د دروازو د هغې نه واتقوا الله ویره کوئ د الله نه لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوئ په لاره د الله کې وقاتلوا جنگ کوئ فی سبیل الله د پاره د اوچتوالي د دین د الله الذين دا هغې کسانو سره یقاتلونکم چې جنگ کوي تاسو سره ولا تعتدوا او زیاتی مه کوئ د حد نه مه ورتېرېږئ ان الله لا يحب المعتدين
یقینا الله مینه نه کوي د زیاتي کوونکو سره. وقتلوهم اوجنئ دوی لره، مړه کوي دوی حیث ثقفتموهم کم ځایم چې په وس برابر شو، یا چرته چې عمومي دوی لره. واخرجوهم اوباسئ دوی من حیث اخرجوکم د هغې ځاینه چې ویستلي استی تاسو. والفتنة اشد من القتل او شرک ډیر سخت د قتل نه دی او ډیر سخت دی د قتل نه. ولا تقاتلوهم جنگ مکوئ د دوی سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام خوا کې حتی یقاتلوکم فیه تر دې چې جنگ شروع کې دوی تاسو سره په هغې کې. فإن قاتلوکم که دوی جنگ شروع کې تاسو سره فاقتلوهم نو به یې مړه کوئ. کذلک جزاء الکافرین همدغسې بدله د کافرانو ده. فإن انتهوا که دوی منع شو د کفر نه فإن الله نو یقینا الله غفور رحیم عفا کوونکی و مهربان ذات دی. فإن انتهوا که چېرته دوی منع شو د کفر نه او توبې ویستله نو یقینا الله عفا کوونکی و مهربان ذات دی. وقاتلوهم قتال کوي دوی سره حتی لا تکون فتنة تر دې چې نوي اړول د مؤمن د دین اسلام نه، یا فتنة چې نوي شرک او فساد ویکون الدین لله او شي غلبه زور د دین د الله پاکو، یا شي غلبه د دین لله خاص الله لرا. فإن انتهوا که چیرې دوی منع شو د قتال نه فلا عدوان الا علی الظالمین نو نشته زیاتی کول مګر په هغه چا چې هغه ظلم باندې کلک پاتې شي. الشهر الحرام میاشت د حرمت او د عزت یا میاشت عزتمنده. بالشهر الحرام په بدله د میاشت د حرمت یا په بدله د میاشت عزتمنده کې ده. والحرمات قصاص او ټول حرمتونه عزتونه بدلې والا دي. فمن اعتدى نو چا چې زیاتی وکړو علیکم په تاسو باندې فاعتدوا علیه نو زیاتی وکئ په هغوی باندې یا بدله د زیاتي واخلئ د هغوی نه بمثل ما اعتدى علیکم په شان د هغې چې زیاتی کړی دی په تاسو باندې. واتقوا الله ویرېږئ د الله نه. واعلموا پوه شئ ان الله مع المتقین چې یقینا الله خاص ملګری د تقوادارو دی د متقیانو دی د پرهیزګارانو دی. وانفقوا او خرج کوئ یا مال ولګوئ فی سبیل الله په لار د الله کې. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه او مغرزوئ خپل ځانونه په خپلو لاسونو باندې هلاکت ته. واحسنوا او ښایسته عمل کوئ ان الله يحب المحسنین یقینا الله مینه کوي د ښایسته عمل کوونکو سره. واتموا الحج والعمرة لله او پوره کوي حج او عمره خاص الله دپاره. فإن احصرتم که چیرې بند کړی شوی تاسو د پوره کولو د دغې نه فما استیسر من الهدي پس په تاسو باندې لازم دی هغه څه چې اسان دي د هدیې د قربانۍ نه. ولا تحلقوا رؤوسکم مخروئ خپل سرونه حتی یبلغ الهدی تر دې چې ورسیږي هدیات څاروی د قربانۍ محله ځای د حلالۍ ته. فمن کان منکم مریضا پس هغه څوک چې وي ستاسو نه ناروغه او به اذن یا په هغه باندې تکلیف وي من راسه د وجې د سر د هغه نه ففدیة من صیام نو واجب ده په ده باندې بدله یا فدیه ورکول من صیام چې 3 روژې به نیسي او صدقة یا به شپږو مسکینانو ته صدقه ورکوي او نسکین یا به قرباني یو ګډ به حلالوي. فاذا آمنتم کله چې په امن شئ تاسو فمن تمتع بالعمرة الى الحج نو چا چې پیدا واخیستله بالعمرة په عمرې کولو سره الى الحج د حج کولو سره یو ځای
یا چا چې عمره و پیدا واخیستله په عمرې سره الی الحج سره د حج نه یو ځای فمستیسره نو لازم او واجب دی په هغه باندې چې آسان وي من الهدي د هدي د قربانۍ نه فمن لم یجد نو څوک چې نه منده کوي هدیه قرباني فصیام ثلاثة ایام نو د باندې روژې نیول دي 3 ورځې فی الحج د حج په ورځو کې و7 او ورځې روژې نیول اذا رجعتم کله چې واپس شئ تاسو د مینا نه یا اذا رجعتم کله چې واپس شئ کور ته تلک 10 کاملة دا 10 روژې دي پوره ثواب والا ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام دا حکم هغه چا دپاره دی چې نه وي اوسېدونکی په مسجد حرام کې ذلك دا حکم لمن دپاره د هغه چا دی لم يكن چې نه وي اهله کورنۍ د هغې حاضر المسجد الحرام دیره په مسجد حرام کې واتقوا الله ویرګئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب چې یقینا الله صح عذاب ورکوونکی دی الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الحج أشهر معلومات وحد احرام د حج میاشتې معلومې دي
یا الحج اشهر معلومات د حج یو څو معلومې میاشتې دي فمن فرض فیهن الحج نو هغه څوک چې فرض کی په هغې کې په خپل ځان باندې حج یا چا چې فرض کو په دې ورځو کې په ځان باندې حج په احرام تړلو سره فلا رفثا د ښځو متعلق خبرې دې نه کوي ولا فسوقا او نافرمانی دې نه کوي ولا جدال او جنگ جدال دې نه کوي فی الحج په حج کې وما تفعلوا من خیر او هغه چې کوئ تاسو څه نیکي یا د نیکۍ کار د نیکۍ عملو یعلمه الله الله پوهه دی په هغې باندې وتزودوا او توښوئ صحیح ځان سره فإن خیر الزاد التقوی ځکه یقینا غوره توښه هغه تقوا ده واتقوني ویره کوئ زمانه یا اولی الالباب صفا عقل والاو لیس علیکم جناح نشته تاسو باندې ګناه ان تبتغوا چې لټوئ تاسو فضلا ګټه د تجارت یا فضلا احسان یا فضلا حلال مال من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه فاذا افضتم کله چې راکوشئ تاسو من عرفات د عرفاتنا فاذكروا الله نو یادوئ الله لرا عند المشعر الحرام فمشعر حرام خوا کې یا عند المشعر الحرام په مزدلفه کې مشعر حرام خوا کې چې هغه مزدلفه ده واذکروه یادوئ الله لرا کما هداکم لکه څرنګې چې ښودنه یې کړې ده تاسو ته وان کنتم من قبله او یقینا وی تاسو مخکې د دې نه لمن الضالین خامخا د ګمراهانو نه ثم افیضوا بیا ویم زه چې راکوشئ من حیث افاض الناس راکوزیږئ د هغې ځای نه چې راکوزیږي خلک یا ثم افیضوا بیا واورئ چې راکوزیږئ من حیث افاض الناس د هغې ځای نه چې راکوزیږي د هغې نه خلک عام خلک واستغفر الله بخنه وغواړئ د الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله بخنه کوونکی او رحم کوونکی دی فاذا قضیتم مناسککم کله چې پوره کوئ تاسو افعال د حج عبادات د حج تاسو فاذکروا الله نو یادوئ الله لره کذکرکم آباءکم په شان د یادولو ستاسو پلارانو ستاسو لره او اشد ذکر یا زیاد د هغې نه په یادولو سره فمن الناس ځینې د خلکو نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي ربنا آتنا فی الدنیا ای رب زمونږ راکې مونږ ته په دنیا کې هر څه وما له فی الاخرة من خلاق او نه به یې د لره په قیامت کې هیڅ حصه د ثواب ومنهم ځینې د دوی نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي ربنا ای زمونږ ربه آتنا راکې مونږ ته په دنیا په دنیا کې حسنتن ښکلی ژوند ښایسته ژوند وفي الاخرة او په قیامت کې حسنتن ښکلی او ښایسته ژوند یا حسنتن دنیا کې توفیق د نیکۍ وفي الاخرة حسنه او آخرت کې نتیجه د نیکۍ وقنا عذاب النار او وساتې مونږ د عذاب د اور نه اولئک لهم نصیب دغه کسان دوی دپاره حصه ده او برخه ده مما کسبو د هغې عمل د وجې نه چې دوی ترلاسه کړی دی او دوی کړی دی والله سریع الحساب او الله زر حساب کوونکی دی واذکروا الله یادوئ الله لره فی ایام معدودات په ورځو شمېرلی شوو کې فمن تعجل نو چا چې تادي او توندي وکړه فی یومین په دغې دوه ورځو کې یا فمن تعجل فی یومین نو چا چې توندي وکړه په ویشتلو د جمراتو کې په دغې دوه ورځو کې فلا اثم علیه هیڅ ګناه نشته دی په ده باندې ومن تاخر او څوک چې وروسته شو درېیمې ورځ ته فلا اثم علیه نو هیڅ ګناه نشته دی په هغه باندې لمن اتقا د هغه چا دپاره چې یره کوي د الله نه
واتقوا الله ویرو کئی دا اللہ نا ویری کئی دا اللہ نا واعلموا پویشی انکم الیه تحشرون چی یقینا تاسو بخاص اللہ تا ورجمع کی دل شی ومن الناس یوزنی د خلقنا من هغه څوک دی یعجبو کا قوله چې تعجب کیا چی تالرا وینا داغه فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې یا من هغه څوک یعجبو کا چې خوند درکوي تالرا قوله وینا داغه فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ویشهد الله او گواهی کوي الله لرا علی ما فی قلبه فهغه شي چې داغه په زړه کې وهو لد الخصام علی ما فی قلبه فهغه څه چې په زړه داغه کې دي وهو چې په زړه داغه کې دی وهو لد الخصام او ډېر سخت جګړه مار دی واذا تولى کله چې مخواړی یا کله چې واوړستانه سعا فی الارض کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیها چورانه وکي په دې ځمکه کې ویحلک الحرث او تبا کوي فصل لرا والنسل او نسل لرا والله لا يحب الفساد الله مینه نه کوي د فساد او دورانۍ سره واذا قیل له اتق الله کله چې ویل شي دوی ته ویره وکړه د الله نه اخذته العزة ونیسي دلره غیرت کول بالاثم په ګناه باندې په ګناه کولو سره فحسبه جهنم نو کافي دی د دپاره دوزخ یا پوره دی د دپاره جهنم ولبئس المحاد خامخا ناکاره ځای دی تیار کړی شوی دا جهنم ومن الناس یو ځینې د خلکونه من هغه څوک دی یشري نفسه چې خرڅوي خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د لټون د رضا د الله د پاره د طلب کولو د رضا د الله والله رؤوف بالعباد الله ډیر شفقت کوونکی دی په بندګانو خپلو باندې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا ایمان والاو داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافة پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مزی په قدمونو د شیطان پسې انه لکم عدو مبین یقینا هغه شیطان ستاسو دپاره دشمن ښکاره دی فان ضللتم کو چیرې وښیدلی تاسو د پوره اسلام نه من بعد ما جاءتکم البینات وروسته د هغې نه چې راغلي دي تاسو ته ښکاره احکام فاعلموا نو پوه شئ ان الله عزیز حکیم چې یقینا الله زورور دی حکیم حکمتونو والا ذات دی هل ينظرون دوی انتظار نه کوي په ایمان راوړلو کې الا ان یاتیهم الله مگر د دې خبرې چې راشي دوی ته الله فی ظلل من الغمام په سورو کې د ورېځې نه والملائکة او ملائک راشي وقضی الامر فیصله وکړی شي د کار والى الله ترجع الامور خاص الله طرف ته ورګرځېدلی شي ټول کارونه دعوت اهل حدیث ٹی وی پی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ